امام مسلم رحمه الله مسلم شریف کې یو حدیث نقل کړي دا الله رسول فرمای من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر وای چا چې د رمضان میاش روجي ونیوي د رمضان میاش پسې د وړو کې اختر په میاش کې شپږ روجي ونیوي کان کصیام الدهر دا د سده گویا چې د ټول عمر روجو ونیوا بل حدیث کې راځي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمای مسند احمد کی اور روایت نقل لے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنة كلها وچاچ د رمضان روجی ونیوی د رمضان د روجو نه پس شپږ روجی د شوال ونیوی د سده گویا چې د پورا کال روجی ونیوی یو حدیث کې راځي پورا کال بل حدیث کې راځي پورا عمر دواړه حدیثونه صحیح دي ګوره چې د رمضان روجی چا ونیوی یو میاش روجی دی د رمضان او قرآن کې الله فرمای من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چا چې یو نیکی وکړه موږ به د هغې بدلې په لسو ورکو د یو نیکۍ بدله په څو ده لسو د رمضان یو میاشت روجي چې ونیوي الله د څو میاشتو اجر ورکوي د لسو میاشتو کال کې څو میاشتې 12 لسو میاشتو اجر د رمضان په روجو ملاو شو 2 میاشتې پاتې شوې د الله رسول فرمایي د رمضان روجي ونیوي ثم اتبعه ستا من شوال بیا شپږ روجي د شوال ونیوي شپږ روجي نو د یو روجي ثواب الله د لسو روجو ورکوي نو چې شپږ ولدې په لسو کې ضرب ورکو څو شوې 2 میاشتې لس میاشتې هغه وي او 2 داش څو شوې پوره یو کال د الله رسول فرمایي د پوره کال روجو اجر الله ورکوي نو د رمضان میاشت تېره شوه او د شوال میاشته کوشش په دې کې دا وکړي کوشش نارینه وي او که زنانه چې روجي نیوي چې دا نفلي دا شپږ روجي ونیسئ او بچا باندې چې د رمضان روجي قضا پاتې دي په کومو زنانو باندې پاتې وي یا کم بیمارانی نو مسله دا ده چې اول به د خپل قضا روجي نیسي قضا روجو نه پس بیا دا نفلي ونیسي او که قضا روجي نم نیسي پهلې نفلي ونیوي بالکل صحیح ده پهلې دا نفلي شپږ روجي ونیسي او دا لازم هم نه ده چې دی به دا شپږ روجي مسلسل نیسي روزانه یو ورځ دی نیسي 2 ورځې دی نه نیسي بیا دی ورپسې نیسي بیا د 3 ورځې نه نیسي مثال په طور خو په دې میاشت کې دی دا شپږ روجي پوره کړي نو الله بدله پوره د 2 میاشتو روجو د دی او د لسو د هغې د پوره یو کال روجو اجر به الله دله ورکړي